فریضه د ادا کولو نه غافل او غفلت کیو هغه فریضه دا هغه زمون میشن او زمون کاز چې مونږ ته کوم حواله شوه دی هغه دا دی چې د مسلمان پرده پوشي وکا د مسلمان د عزت سره لوبه مکوا مسلمان مبه عزت کوا د مسلمان عزت ته نقصان مرسوا د مسلمان ابرو ته نقصان مرسوا د الله رسول حجۃ الوداع په مقام باندې او فرمایل هغه بهترین میاش د عظمتونو والا میاش د عظمتونو والا زی د عظمتونو والا ورځ د عظمتونو والا پیغمبر د هغه عظمتونو والا د جبنه اعلان کړي دي ټول امت ته دا پیغام پر خودلې دي ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا اے مسلمانانو واوري یقینا ان دماءکم استاسو ویني واموالکم او استاسو مالنا واعراضکم او استاسو عزتنا حرام علیکم دا قابل احترام دی پتاسو باندې د یو بل ویني تبا نقصان نرسوي د یو بل وینا د دې به احترام وکي د یو بل وینا دا به نبه هوي د یو بل مالونه دې ته به نقصان نرسوي د یو بل مالونه دا په نه حق طریقه باندې نخري یوم المالونه دا په غلا پډاکا پرشوت و باطله طریقه باندې نخري حرام علیکم دغه احترام ولدي څنګه چې دغه مسلمانان قابل احترام دي پتاسو دغه مسلمانانو ویني هم ستاسو د پر قابل احترام دغه مسلمانانو مالونه هم ستاسو د پر قابل احترام واعراضکم او واوري د مسلمانانو د عزتونو سره لوب مکوي د مسلمانانو د ناموس او د عزت خیال اوساتئ څنګه چې د هغوی مالونه قابل احترام د هغوی ویني قابل احترام د هغوی جسمونه قابل احترام دغه شانت د هغوی عزتونه هم قابل احترام دي لہذا دغه مسلمان د مال د جان او د عزت داسې احترام دی لکه څنګه احترام چې د مکة المکرمه دی څنګه چې ستاسو د پاره جایز نه ده چې مکة المکرمه بعزتی وکي د هغه قابل احترام اون غني د هغه په باره کې قابل احترام نظریه اون ساتي د هغه په باره کې قابل احترام سوچ اون ساتي بلکې د مکة المکرمه دا ستاسو د پاره قابل احترام ده دا ستاسو د پاره قابل تعظیم ده دغه شانته د مسلمانانو ویني مالونه عزتونه ستاسو د پاره دا قابل احترام دي لکه څنګه چې میاشت د ذوالحجه ستاسو د پاره قابل احترام ده لکه څنګه چې ستاسو د پاره د لوی اختر ورځ قابل احترام دا واوري دغه شانته لکه څنګه احترام چې د مکة المکرمه ده لکه څنګه احترام چې د ذوالحجه د میاشت ده لکه څنګه احترام چې د لوی د اختر د ورځ ده دغه شانته احترام د مسلمان د ویني ده دغه شانته احترام د مسلمان د مال ده دغه شانته احترام د مسلمان د عزت ده د مسلمان د عزت سره لوب کول د مسلمان مال ته نقصان رسول د مسلمان جان ته نقصان رسول دا چې دی لکه مکة المکرمه احترام نکول د ذوالحجه د میاشت احترام نکول د لوی اختر د ورځ احترام نکول څنګه چې مکة المکرمه احترام نکول ګناه ده الله په خفقېږي د الله رسول په خفقېږي د ذوالحجه د میاشت احترام نکول باندې الله خفقېږي د الله رسول خفقېږي
د لوی اختر د احترام نکولو په وجه باندې الله هم خفکیږي د الله رسول هم خفکیږي دغه شانتي د مسلمان د وین احترام نکول د مسلمان احترام نکول د مسلمان نارینه او زنانه احترام نکول د مسلمانانو مالونو احترام نکول د مسلمانانو د عزتونو احترام نکول په دغه باندې الله هم خفکیږي په دغه باندې د الله رسول هم خفکیږي لہذا کوم شخصیات چې کوم انسانان داسې دي چې کوم نارینه او زنانه داسې دي چې کوم مشران او کشران داسې دي چې هغه د مسلمانانو د وینې سره لوبې کوي چې هغه د مسلمانانو د مالونو سره لوبې کوي چې هغه د مسلمانانو د عزتونو سره لوبې کوي یاد دې وساتي الله ته هم خفه دی یاد دې وساتي الله رسول ته هم خفه دی بلکې بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کله چې د یو مسلمان پرده پوشي وکړي شي کله چې د مسلمان په عیب باندې پرده واچول شي کله چې د مسلمان راز باندې پرده واچول شي دغه مسلمان عیب چاته ښکار نه کوي دغه مسلمان بے پرده چاته نه کوي دغه مسلمان راز اوټ نه کوي د قیامت په ورځ به رب العالمین دغه په هغه ګناهونو باندې چې د ماشوموالي د نوجوانۍ نه واخله تر بوډاتوبه پورې د شپې هم ګناهونه کړي دي د ورځې هم ګناهونه کړي دي ها په کور کې هم ګناهونه کړي دي د کور نه بار هم ګناهونه کړي دي په ښکارۍ ګناهونه کړي دي په پټې ګناهونه کړي دي چې څه قسم نافرمانیانې د کړي دي هغه ګناهونه چې د الله نه پټ نه دي هغه ګناهونه چې د ملائکو نه پټ نه دي څنګه چې په دنیا کې رب العالمین دغه په ګناهونو باندې پرده اچولې ده دغه د ګناهونو نه د مور او پلار نه دي خبر کړي د دوه غرونه خويندې نه دي خبر کړي د اولاد نه دي خبر کړي د خپل خپلوان نه دي خبر کړي دغه بچي نه دي خبر کړي معاشري خلک په نه دي خبر کړي رب العالمین چې څنګه په دنیا کې دغه ګناهونه د ټول مخلوق نه پټ ساتلي دي دغه ګناهونه چاته نه دي ښکار کړي رب العالمین د قیامت پر ورځ چې اول نه واخله تر اخره پورې ټول انسانان به موجود وي انبیا به موجود وي صدیقین به موجود وي صحابه به موجود وي شهدا به موجود وي علما به موجود وي فقها به موجود وي شهدا به موجود وي ټول انسانان مسلمانان او کافران به موجود وي رب العالمین به د ګناهونو باندې پرده واچي الله څومره زیات خوشاله کی نو کله چې ته د مسلمان په عیب باندې پرده چې دا تخپل ځان سره خکې کله چې ته د مسلمانانو عیوبونه پټې دا ته د خپل ځان سره خکې تا نن د مسلمان په عیب باندې پرده واچوله تا نن د مسلمانانو عیوب پټ کړه ستار الغیوب وغفار الذنوب رب العالمین د پاره ستار لفظ ذکر شوی دی ستار الغیوب الله هغه ذات دی چې په عیبونو باندې پردی اچي الله هغه ذات دی چې گناهونه معاف کوي مسلمانانو یاد وساتئ من مسلمانان په خپل عیبونو باندې پردی اچو پردی عیبونه خلق تخکار کو ځان د رسواینا د ذلتنا د سپکوالینا بچکو د نورو د ذلت او د رسوایی سوچ او فکر کو ځان کې هغه صفات پیدا کړ چې کوم رب العالمین د فار ذکر دي ستار الغیوب تاسو څه خیال لکه چرته الله پرده نه چولې زه خدا سي څوک نه ما نه په دې معاشره کې داسې څوک شته دی چې هغه د هر قسم گناهونو نه معصوم وي دا خو انبیا دي چې الله د ټول گناهونو نه معصوم ساتلي دي داسې څوک نشته دی چې داغه نه ګناه نه کیږي خو نافرمانی د چا کوي د رب العالمین کوي رب العالمین ستار الغیوب دی الله تعالی په پرده واچي او الله د دنیا کې هم نه د قیامت پر ورځ باندې پرده پیواچ ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دي د قیامت پر ورځ د هغه کس پیژنما چې اخیری کې بعد دوزخ نه بهر راشي زه هغه کس پیژنما چې د ټول نو ورستو به د جنت ته ځي د رب العالمین دربار کې ودا ګناګار حاضر کړي شي دی ډیر زیات پریشان نه
رب العالمین به ملائکو ته او فرمایي چې واړه واړه ګناهونه ورته را بهار کړي. هلته به څوک انکار نشي کولی. کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. زمنګ سره دو ملائکی دي، منګ ته په نظر باندې نه راځي، لیکن زمنګ هر یو عمل هغه محفوظ کیږي، زمنګ هر یو خبره هغه لیکل کیږي، زمنګ هر یو فعل هغه محفوظ کیږي. اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. د قیامت په ورځ به دغه خپل اعمال د په خپله مطالعه کوي. هغه ټول اعمال به ورته داسې ښکاره شي لکه څنګه عینې ته سړی ګوري خپل چهره ورته ښکاره شي چې کوم یې وړوکې ګناه او غټه ګناه یې کړې ده، وړوکې نیک او لوی نیکي کړې ده، ټول به ورته ښکاره شي. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. دا څنګه عجیبه کتاب دی، دا څنګه عجیبه عملنامه ده چې نه خو وړوکې عمل پرېښی ده نه غټ عمل پرېښودلی شی. هر یو عمل په دې عملنامه کې به موجود وي. او بیا چې چاته ښي لاس باندې ورکړی شي هغه به ها امقرؤ کتابیه انی ظننت انی ملاق حسابیه. خلکو ته به اوښی وایي زما عملنامه ما ته په ښي لاس کې راکړی شوه، او چاته چې عملنامه په ښي لاس کې ورکړی شو دا کامیاب. د خوشحالۍ اظهار به کوي، هغه خپل اعمالنامه به ټولو ته ښکاره کوي. نو رب العالمین به ورته وفرمایي چې پلان کې ګناه خو دې کړ و، پلان کې ځای جی کړې مې وه، انکار به څوک هم نشي کولی. د رب العالمین د طرف نه به اعلان وشي چې اے ملائکو د هر ګناه په بدل کې ورته یو نیکی ورکړي، د هر بدی په عوض کې ورته نیکی ورکړي. دی به خوشحاله شي و یا رب. اول ور سره غم دا چې داسې نه زما وړه ګناهونه خې ښکاره کړه چې غټو ضربول څه کېږي. چې کله دا خوشخبري واوري ورته به وفرمایي چې یا رب صرف دا ګناهونه مې نه دي، د دې نه لوی لوی غټ غټ ګناهونه مې دي. څومره غفور الرحیم ذات دی چې دوزخ تم لاړ، دوزخ نم را بهر شو، لیکن رب العالمین د هغه ګناهونه چاته ښکاره نه کړه. الله ورته هغه ګناهونه په نیکو باندې بدل کړه. الله د هغه ګناهونو نه مخلوق خبر نه کړ. الله د هغه ګناهونو په وجه باندې رسوا او ذلیل نه کړ. استا کوم ګناهونه شوي، تا کوم ګناهونه کړي. اور دغه شان بل حدیث کې راځي خلق الانسان ضعیف. یاد وساتئ انسان کمزورې دی، او بیا دغه کمزوري انسان پسې شیطان ورپسې دی، اور دغه شیطان قسم کړی لأغوینک، قسم پا رب باندې چې زه به ګمراه کوم تاسو ټولو لره، زه به دوی ګمراه کوم، زه به دوی ته وسوسې اچوم، زه به دوی ته امر ورکوم، دوی به د رب العالمین نافرمانی کې الله ورله قوت او طاقت هم ورکړي. دغه شان انسان کمزور دی، نفس هم ورخصه دی. ان النفس لاماره بالسوء. دغه انسان کمزور دی، محول چې غلط وي اغا قوت هم دی. نو د کمزوري انسان د درې شیزونو سره مقابله ده. نو خامخا د دنه به غلطي کیږي، د دنه به ګناه کیږي، د دنه به خطا کیږي، د دنه به د رب العالمین نافرمانی کیږي. اور حدیث کی راضی کل بنی آدم خطاء، ابن آدم نه ګناه کیږي، او په ټولو کې غوړه دادا التوابون چې دنه ګناه وشي او بیا الله تعالی شو یا رب ما معاف که زمانه غلطی زمانه ګناه وشو. نو دغه
گناهګار باندې دردنه گناه وشوا دغه مسلمان را پاتې دو په دغه مسلمان پرده واچولا دغه پرده اچولو په بدل کې رب العالمین دته جنت ورکړي دغه شان بل حدیث کې راځي چا چې په یو مسلمان باندې پرده واچوله د قیامت په ورځ به الله د په ګناهونو باندې پرده واچي او چا چې یو مسلمان رسوا کو او ذلیل کو د هغه عیوب ټول تخکار کړه قیامت خلاصه کې رب العالمین با دتا تر هغه پوری مرګ نرا ولی تر څو پوری چې د رسوا کړي نه دیو په خپل کور کې ناشتي او تر هغه پوری بدته مرګ ناراضي تر څو پوری چې دا رسوا شوی نه او ذلیل شوی نه اور نبی الله د قیامت پر ورځ د ذلت نه بچ والله په خپل مسلمان بنده څومره خپکیږي چې ته د مسلمان د ذلت او رسوایی او د هغه د عیوب ښکار کولو کوشش کوي الله با تا په خپل کور کې ذلیل کی الله به دنیا کې هم ذلیل کی الله به پس د مرګ نه او د حشر په میدان د قیامت پر ورځ هم ذلیل کی قران خو مونږ ته دا وی ولا تجسسوا د یو بل عیبونه ملټوي کله چې سړی د بل عیب لټي اغه خپل عیوب پنا کی بلکې خپل عیبونه ولټوا او نورو کې خصفات اغه ولټوا نو محترمو دا زمنګ دینی فریضه ده او مسلمان سړی باندې پرده اچول په مسلمان زنانه باندې پرده اچول او دا زما ذمہواری هم نه ده چې ته خامخا خبر ښکارا کا ولی نه را باندې فرض ده نه واجب ده نه مستحب ده نه سنت ده بلکې دین اسلام ما تداوی چې کله یو مسلمان کې عیب ویني نقصان ویني ګناه ویني په د باندې پرده واچوا او هغه د منکولو کوشش وکړه ترغیب ورته ورکا دعوت ورته ورکا ترهیب ورته ورکا ځان لیکي نه و پوي کا اسلام موږ ته دی حکم کوي او موږ سکو منکوي نه لیکن رسوا کوي خو منکوي نه لیکن ذلیل کوي خو او د بازو کسانو خدا خوي او دا عادت ګرځیدل دي چاغوي تجسس کوي تجسس دې ته ویل کېږي چې هغه د مسلمانانو په عیوب پسې ګرځي د مسلمانانو عیبونه لټي د مسلمانانو ګناهونو پسې ګرځي او بیا هغه عیب چې په ښکارا شي نو پاغي باندې بلیک میل کوي هغه ګناه چې په ښکارا شي هغه باندې بلیک میل کوي چې ما ته دومره سره کوا زما دا ډیماند او دا مطالبه دي دا پورا کوا او کچرته نه پورا کې نو زبستا عیبونه پورا دنیا تخکارا کم زبستا عیبونه ټول تخکارا کم نو دا کسان یادو ساتي چې د الله د قهر او د غضب نه بچ کی نو محترمو هر یو کس له پکار دا چې قرآن اور د سنت پرانا کې جون اور زندگی تیر کی